السلام علیکم. د فرست ایئر او سیکنډ ایئر کوم سټوډنټان چې دي هغوی د امتحان لپاره 2021 انوال اگزام چې کوم دی د هغې د داخلو لپاره مردان بورډ نوټیفیکیشن چې دی هغه جاري کړی دی. نوټیفیکیشن ستاسو د اړوان دی زه یې تاسو سره شیر کوم. ریګولر دپاره هم خصوصا پرایویټ چې کوم هلکان جینکۍ دي چې هغوی په دې پوه شي او څه مشکلات وي چې هغه هغوی ته مخې ته را نشي. بیا هم په کوم ځای باندې چې د هغوی ذهن کار ونه کړي نو هغوی کمنټس کې تپوس کولی شي. نوټیفیکیشن په دې طرز د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډري ایجوکیشن مردان نوټیفیکیشن higher secondary school certificate part 1st and 2nd annual examination 2021 یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انوال ایگزام 2021 کې اوس 2021 شروع شو. په دې کې چې کوم ایگزام دی نو د هغې دپاره نوټیفیکیشن دی. It is notified for the general information of all concerned that the higher secondary school certificate annual examination 2021 fee schedule is as under. او د انوال ایگزامینیشن کوم چې دی د هایر سیکنډري سکول سرټیفیکیټ HSSC ورته وي نو د هغې دپاره چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د فیس جمع کولو نو هغه لاندې ورکړی شوی دی. However, date of commencement of examination will be announced later on as per the directive of the government of Khyber Pakhtunkhwa. خو دې وی چې مونږ ډیټ آف کمنسمنټ آف ایگزامینیشن نه دی ورکړی چې امتحان به په کم ډیټ کې یعنی کومه میاشت کې به وي کم تاریخ باندې به وي ځکه چې دغه پته لا نه لګي د کرونا د وجې نه وی چې دغه اعلان به کېږي کله چې مونږ ته خیبر پښتونخوا حکومت څه ډایرکټیو هدایات راکړي د هغې په رڼا کې به وروستو اعلان کېږي. نو اگزام ډیټ خو لا فکس نه دی. غالبا سبا 4 تاریخ باندې میټینګ دی اسلام آباد کې د ټول صوبو چې کوم وزرای تعلیم چې کوم دي د هغې مینس کې شاید چې هغې کې دا فاینل شي خو نن پورې لا فکس نه دی او دې نوټیفیکیشن کې هم هغوی ورکړي دي چې ډیټ به وروستو بیا فکس کېږي. اوس مونږ شیډول اف پرسکرایبډ فی اینډ ډیټس په دې باندې خبره شروع کړو چې کم فیس او د هغې لپاره کم ډیټ ورکړي شوي دي ډیټس نو هغه په دې طرز دي. په دې کې اول کیټیګري ده. کیټیګري لاندې ورکړي شوي دي او بیا بله خانه چې ده کالم هغه نارمل ایډمیشن فی اپ ټو چې تر کوم تاریخه پورې نارمل فیس جمع کول دي. بیا لیټ ایډمیشن فی اپ ټو لیټ فیس سره تر کوم تاریخه پورې. بیا ډبل ایډمیشن فی اپ ټو ډبل ایډمیشن فی تر کوم تاریخه پورې دی. بیا ټریپل ایډمیشن فی اپ ټو او 3 ګونه ایډمیشن فی سره داخله تر کوم تاریخه پورې ده. دا خو کیټیګري شو. او اوس بوت ریګولر اینډ پرایویټ. کیټیګري کې ریګولر او پرایویټ دواړه دي. مخکې به اکثر د پرایویټ او د ریګولر په ډیټ کې لږ فرق و خو دې شیډول کې فرق نشته ځکه دواړو ته یې لیکلي دي بوت ریګولر اینډ پرایویټ یعنی دا کم ډیټونه چې مخکې لیکلي شوي دي دا د پرایویټ او ریګولر د دواړو دپاره دي. نارمل ایډمیشن فیس دپاره ډیټ دی 10/2/2021 یعنی 2021 فروری پورې نارمل فیس سره به فارم جمع کی ریګولر سټوډنټان هم پرایویټ هم چې 10/2 پورې جمع نه کړي نو بیا به
لیټ ایډمیشن فی چې دی نو دا 25/2 پورې دی او کته بیا په هغې وضاحت کوو چې څومره دی لیټ فیس ورسره او بیا ډبل ایډمیشن فی چې دی نو هغه 10/3/2021 پورې دی او ټریپل ایډمیشن فی چې دی دا د 25/3/2021 پورې دی اوس نمبر 1 پارٹ فرسٹ یعنی فرسٹ ایئر والا فرش ابلیک ری اپیر یعنی که څوک فرش دی په لومړي ځل اگزام ورکي او که څوک ری اپیر دی چې مخکې اگزام ورکړی دی هم څه پیپر یې پکې پاتې دي دوباره کینی بیا د امتحان ته یعنی آل کیټیګریز دواړه پکې دي فرشم ری اپیرم د دواړو دپاره ریټ یو دی څومره به پیسې جمع کړي 1600 روپۍ به جمع کړي تر کم ډیټه پورې 10/2/2021 پورې او که دې ډیټه پورې جمع نه کړې نو بیا به 2200 روپۍ جمع کړي تر 25/2/2021 پورې یعنی 1600 سره به بیا 600 لیټ فیس جمع کیږي او که 25/2 پورې چا ایډمیشن ونه کړ ریګولر یا پرایویټ نو بیا به هغه تر 10/3/2021 پورې 2800 روپۍ جمع کیږي 600 به بیا دغه لیټ فیس سره جمع شي او که 10/3/2021 پورې چا 2800 روپو سره هم داخله ونه کړه نو بیا 25/3/2021 پورې 4000 روپۍ دا ایډمیشن فی وي د فرش دپاره هم د ری اپیر دپاره هم دا خو د فرسټ ایئر خبره وه او سیکنډ ایئر پارټ سیکنډ چې کوم دی هغې کې فرش او ری اپیر د دواړو خبره ده فرش او ری اپیر دواړه آل کیټیګریز دي پکې تر 10/2/2021 پورې دا ډیټ ځان سره یاد ساتئ 10/2/2021 تر دې پورې 1800 روپۍ جمع کول دي 25/2/2021 پورې 2400 روپۍ 10/3/2021 پورې 3000 روپۍ دي او 25/3/2021 پورې 4200 ایډمیشن فی دی بیا نمبر 3 امپروومنٹ آف مارکس کم خلک چې امپروومنٹ کی نمبر یې ځان لخی کی 1 or 2 سبجیکټس که یو سبجیکټ کی که دوو کی ایډیشنل اینڈ کوالیفاینګ سبجیکټس او که ایډیشنل سبجیکټ کی او که نه کوالیفاینګ سبجیکټس چې مخکې نه د کوم سبجیکټس دی هغې کې مارکس کوالیفای کی ځان له هغه کوالیفای کړی دی خو مارکس کی ځان له نو آل کیټیګریز دپاره نارمل فیس 1600 روپۍ دی او لیټ فیس سره 2200 دی او بیا ډبل ایډمیشن فی چې کی نو 2800 دی او بیا ټریپل ایډمیشن فی سره 4000 دی هغه ړومبي په شان دی نمبر 4 امپروومنٹ آف مارکس پارٹ فرسٹ ابلیک پارٹ سیکنڈ آر بوتھ پارٹس آل کیټیګریز دا امپروومنٹ آف مارکس دپاره چې پارٹ فرسٹ چا کړي پارٹ سیکنډ یې کړي یا بوتھ پارټس دپاره آل کیټیګریز دپاره نو په دې کې چې دی 2150 نارمل فیس دی 10/2/2021 پورې 3100 لیټ فیس سره دی او 4050 دا ډبل ایډمیشن فی دی یعنی 10/3/2021 پورې او 5950 دا ټریپل ایډمیشن فی دی 25/3/2021 پورې مسلینیس فی دا بره چې کوم دی دا 3 نمبر امپروومنٹ آف مارکس 1 or 2 سبجیکټس ایډیشنل او دا امپروومنٹ آف مارکس دا بره چې کوم دی نو 1 or 2 سبجیکټس دپاره دی او دا لاندې چې کوم دی یا ایډیشنل سبجیکټس چې بره کوم دی فرض که میډیکل چا ویلي هغه اوس میتھس کی وسره او دا 4 نمبر چې دی نو دا پارٹ فرسٹ پارٹ سیکنډ یا دواړو پارټسو کې داخله کول غواړي
امپروومنټ لپاره، نو د هغې دپاره دا دی لکه یو هلک د فرسټ ایئر غونډ کول غواړي یا سیکنډ ایئر کې غونډ امپروومنټ کول غواړي یا دواړو حصو کې، د هغې دپاره دا فیسونه دي. نمبر 5 چې دی مسلینیس فی، دا خو دغه دپاره سټوډنټانو سره تعلق نشته، دا کریشن آف سنټر فی دی چې کوم ځای کې امتحاني حال جوړیږي. چینج آف سنټر فی دی 4000 دی دا، او سنټر فیس چې دی نو 50000 دی. دا د ادارو خبره ده. In case of improvement, additional subjects in qualifying subjects ها improvement څوک کی یا additional subject کی او یا qualifying subjects نو Rs300 shall be deposited. 300 روپے به جمع کی at the time of receipt of original certificate. چې کله original certificate حاصلي نو 300 روپے به هغې لپاره جمع کی. Note: students data list / admission form if any after 25 March 2021 will not be accepted. یعنی 25/3/2021 نه پس به نه ایډمیشن فارم وصولیږي او نه سټوډنټ ډیټا چې کومه ده د هغې لیسټونه. even if the admission fee is deposited in time، اگر که ایډمیشن فی په ډیټ کې دننه جمع شوي خو فارم یې نو جمع کړی یا لیست نو جمع شوی، نو دا به بیا بورډ والا نه وصولي. اوس امپارټنټ څیزونه نوٹ کول چې کوم دي. all the registered government and private institution male and female are directed to use our online enrollment registration portal. چې دا د هغې پورټل .BICMDN.edu.pk دا پورټل دی. که پرایویټ ادارې دي که ګورنمنټ دي نو هغوی له دا پورټل استعمالولی فار ایډمیشن آف پارټ فسټ اینډ سیکنډ students through a specific login. login هغې سره به یوزر نیم یې پاسورډ به یې آلریډي چې کوم دي ته میلاو دی. in use for online enrollment registration د مخکې نه هغه د سټوډنټ انرولمنټ لپاره ورکړي شوي دي. and submit a hard copy of the system generated admission list duly signed by the head of the institution along with computer generated bank receipt within the above due date. یعنی هارد کاپی به هم جمع کولي او سره به بینک ریسیپټ چې کوم کمپیوټر جنریټډ وي هغه به هم ډیو ډیټ کې دننه جمع کول پکار دي. دا ایشو کړی ده چیرمین بورډ آف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن مردان. اوس انسټرکشن چې کوم هدایات. نمبر 1 all the head of institution are requested. ټول هیډس چې کوم دي پرنسپلان هیډ ماسټران هغوی ته requested to deposit Rs300 چې 300 روپۍ به هم جمع کړي as a result CD fee in the nearest branch of ABL/UBL. چې 300 روپۍ فیس به جمع کړي ABL یا UBL چې کوم نږدې برانچ هغې کې دا CD فی دی، دې کې به ریزلټ ورکولی شي د CD په شکل کې. and send the original receipt along with student data list. او څنګه چې د سټوډنټانو لیسټونه حواله کېږي نو سره د دغه بینک چې کوم پیسې دي جمع کړي دي د هغې هغه رسید هم جمع کړي. نمبر 2 those regular student who are promoted to part second. هغه ریګولر سټوډنټان چې هغه سیکنډ ایئر ته پروموټ شوي دي بټ مایګریټډ فرام ادر بورډ خو د بل بورډ نه راغلي دي مردان بورډ ته. and as well as those science students دغه شان هغه د ساینس سټوډنټان who appeared in part first چې هغې پارټ فرسټ کې اپیر شوي وو ان انول یا سپلیمنټري اگزام 2019 کې چې کم شوی و د هغې انول یا سپلی کې پارټ فرسټ کې حاضر دی اپیر شوي وو and did not appear
एंड HCC एनुअल सप्ली 2020 एग्ज़ाम खो बया 2020 के नदी अपीयर शवे न एनुअल के न सप्ली के आई दपारा सो दे हैव टू सबमिट एडमिशन फॉर्म अगीम एडमिशन फॉर्म जमा कूली शी फॉर द HCC एनुअल एग्ज़ाम 2021 अगीम फॉर्म जमा कूली शी गोरा पदे खबर ځان پوي کوم لکان چې د بل بورډ نه راغلي دي سیکنډ ایئر کې دي مردان بورډ ته راغلي دي هغې او کوم چې د ساینس سټوډنټان دي آرټس نه د ساینس او هغې 2019 کې انول یا سپلی کې اگزام ورکړی دی خو بیا 2020 انول یا سپلی کې نه دی اپیر شوی نو هغې ته اجازت شته چې هغې خپل فارم جمع کړي د 2021 د اگزام دپاره کوم انول اگزام چې را روان دی Number 3 private migrant student shall apply for admission on prescribed admission form per instruction. Private کم طلبا چې دي چې پرایویټ فرست ایئر کول غواړي یا سیکنډ ایئر دغه شان مایګریټډ سټوډنټس چې کوم وي چې د یو کالج نه بل ته تلي یو سکول نه بل ته شل اپلای فار ایډمیشن هغې ایډمیشن دپاره اپلای کولی شي چې کوم ایډمیشن فارم بورډ جاری کړی دی پر انسټرکشن او پای کوم هدایت دي د هغې مطابق یې چې ډک کړي Admission form may be obtained from store section BIEC Mardan. Admission form the board na umasilolish store section na are all branches of Elite Bank Limited. Elite Bank چې څومره برانچونه دي هغې کې هم دستیاب دي یا United Bank Limited UBL کې هم شته within the jurisdiction of BIEC Mardan کوم چې د مردان بورډ په مضافاتو کې دي Admission form complete in all respect. داخله فارم چې هغه هر لحاظ سره مکملي may be submitted by hand نو ډایرکټ هم جمع کولی شي لاس په لاس within prescribed dates کم چې ډیټ بورډ مقرر کړي دی هغې کې دننه are sent through registered post یا په ډاکخانه هم رالیږلی شي چې رجسټر یې کې at least 3 days before last dates fixed for کم از کم د فکس ډیټ نه 3 ورځې مخکې چې ورسي بورډ ته یعنی لیټ کول نه دي پکار 4 نمبر all candidates are part first private part first private کم طلبا چې دي که فرش دي که ری اپیر دي یعنی په ړومبي ځل کې امتحان ورکړي او که نه مخکې هم امتحان ورکړی دی دغه شان پارټ سیکنډ پرایویټ چې دي ری اپیر چې هغه دوباره اوس اپیر کیږي یا امپروومنٹ آف مارکس امپروومنٹ څوک کی یا ایډیشنل سبجیکټ کې بایو کړی د اوس وسره میتھس کې شل بی الاؤډ بای سبمیټینګ ایډمیشن فارم د هغې به هم فارم جمع کړي یعنی آنلاین داخله د دې لپاره نه ده څنګه چې د غبره کسانو لپاره نه وه دوی به فارم جمع کړي باقاعده بورډ کې یا ډاکخانه باندې یا لاس په لاس څنګه چې 3 نمبر کې مونږ تفصیل وې Number 5 private candidates of part first must attach photocopies of last DMC on/father CNIC or domicile along with admission form duly attested by the principal headmaster or headmistress of the institution last attended. ها private طلبا چې کم پړومبي ځل اگزام ورکي نو هغې به فارم سره څه لګي هغې به اخري ډي ام سي چې کومه ده د هغې فوټو سټیټ به لګي خپل کارډ یې کوي شناختي کارډ هم که نه د پلار شناختي کارډ د هغې فوټو سټیټ او دغه شان ډومیسایل فوټو سټیټ دا به ایډمیشن فارم سره لګي خو دا به اټیسټ وي د چا نه چې کوم سکول یا کالج کې اخري د کوم سبق ویلی دی لکه فرض که فرست ایئر نو به لسم های سکول ته به ځي چې کوم سکول کې لسم کړو د هغې پرنسپل یا هیډ ماسټر یا هیډ ماسټر چې د جینکو دپاره نو د هغې نه به یې ټیسټ کي باقاعده نو ولې به د هغې فارم ایکسپټ کیږي نمبر 6 candidates both regular / private or part second of other board
must produce migration certificate along with verified DMC. دا اوس د سیکنډ ایئر هغه طلبه چې هغه ریګولر دي یا پرایویټ دي خو هغوی مایګریټډ دي د بل بورډ نه مردان بورډ ته مایګریټ شوي دي نو هغوی لپاره مایګریشن سرټیفیکیټ اوریجنل دا هم ضروري دی او ورسره ویریفایډ ډي ایم سي چې د هغه بورډ نه ویریفایډ ډي ایم سي نو ولې هغې به دې ته داخله میلاویږي امتحان لپاره. Number 7, admission form of male and female candidates shall only be accepted with 2 copies of photographs duly attested by the principal, headmaster, headmistress of the institution last attended. دغه شان ایډمیشن فارم چې کوم دی نو هغه که میل وي که فیمیل کینډیډیټس دي هلې به ایکسپټ کېږي چې 2 کاپیز آف فوټوګرافس ورسره وي یعنې 2 تصویران به هلکان هم لګي جنکۍ هم هغه به هم اټیسټډ وي د پرنسپل نه یا هیډ ماسټر نه یا هیډ ماسټرې نه آف د انسټیټیوشن لاست اټینډډ چې کوم اداره کې د اخري ځل سبق ویلی دی. Number 8, the subjects passed with grace marks oblique aggregate must be included in the subject selected for improvement. Further, if candidate has not improved marks in that particular subject, the candidate will be considered as MNI, marks not improved. Subject یو یا ګڼ دي passed with grace marks هغه په grace marks باندې پاس شوي یعنې هسې وله بورډ 4-5 نمبرې ورکړي دي او دغه شان اګریګیټ کې چې پاس دي نو must be included in the subject selected for improvement. دا به هم شاملیږي په هغه سبجیکټ کې چې کوم د امپرومنټ دپاره سلیکټ شوي. Furthermore, if the candidate has not improved marks او که یو کینډیډیټ مارکس امپروو کړي نه په یو خاص سبجیکټ کې the candidate will be considered as MNI. نو هغه ته به MNI هغه به MNI consider کېږي یعنې marks not improved. Private, now number, private candidate can also download admission form from the board website. Private candidates خو د بورډ نه هم فارم حاصلولی شي د الایټ بینک موږ به راووایو UBL که هغې کې نه نو دا د بورډ چې کوم ویبسایټ دی www.biecmdn.edu.pk د دې نه هم ډاونلوډ کولی شي. Number 10, for any other query or information please contact. که څه نور معلومات حاصلول غواړئ نو هغې لپاره دا نمبر دي 0937923029 او دا نمبر دی دویم 0937-9230-414 or visit board یا board. اکثر نمبر نه میلاویږي ځکه چې یا بیزي او یا بس هسې ورته رنګزي اوچتي نه نو وزټ به کوې بورډ ته or visit board website یا board website visit کا او هغه دی www.biecmdn.edu.pk or call on toll free number یا دا یو نمبر دی ټول فری دی په دې باندې 0800-30250 dated 29/12/2020 باندې دا ایشو شوی دی او د دې کافي انفارمیشن چې دی نو دا لاندې چې څومره ورکړي شوي دي دې ته د دې کاپي شوی ده او دا راشد ګل دی کنټرولر آف ایگزامینیشن بورډ آف انټرمیډیټ ان سیکنډري ایجوکیشن مردان. د هغه فون نمبر چې دی آفیس هغه دا دی 0937-9230-279 او -9230-414 نو دا نوټیفیکیشن او خپل حده پورې پې ما تفصیل وکړو که بیا هم څه مسله یا ما داسې ځای کې څه وضاحت ډېر نه کړی نو چې کوم کسان پې پوه نه وي هغوی تپوس کولی شي.